کله چې دې مبارکو حج ته لاړو او د حج په موقع باندې د مکې معظمې چې کوم وزیر اغي اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت الله تعالی علیه ته دعوت ورکو چې دې کله لاړو مهمان خانې ته مختلفو علاقو وزرا د مختلف ملکونو بادشاهان او لوی علما په هغه ځای کې د مکې معظمې د وزیر سره ناست دي چې وی قتل د هندوستان خلیل احمد امبیټوی ګستاخی رسول التناستو او د مکې معظمې چې کوم وزیرو هغه سره ناستو دا هغه کس دی چې د لیکلی یو کتاب براهین قاطعه او هغه براهین قاطعه کې څه لیکلي د شیطان په علم دلیل شته براهین قاطعه 450 نمبر صفحه باندې 54 نمبر صفحه د شیطان په علم دلیل شته د اسرائیل علیہ السلام په علم دلیل شته دا د قرآن او د حدیث نه ثابت دي خو نعوذ بالله د نبی علیہ السلام په علم باندې دلیل نشته وي دغه بدبخت التناستو او د مکې معظمې چې کوم وزیرو په خوا به وزرا داسې نو چې هغې له به سورې فاتحه او سورت اخلاص نه ورتلو دا خو زمونږ بدقسمتي ده چې وزرام دې حد ته راورسېده چې هغې له مونځ قدرې نه وردي هغې بسم الله صحیح نشي لوستی هغه وزیر عالم دینو هغه خلیل احمد امبیټوی د نبی علیه الصلاة والسلام په علم غیب باندې اعتراضات لیکلیو او هغه د مکې معظمې وزیر لی ورکړیو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت الله تعالی علیه ته په هغې مجمع کې هغه د مکې وزیر ووی چې ته په علم غیب متعلق تستا څه نظریه پاسه ودرېږه بیان وکړه اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت الله علیه په دې وخت کې تبه وه سخترین بیمارو ودرېده په هغه مجلس کې او 2 غنټې په ولاړه باندې په علم غیب مصطفی په اثبات باندې داسې بېنظیر تقریر وکړو چې د خلیل احمد امبیټوی او څومره وهابیه چې ناستو د هغې تمام اعتراضات یې دفع کړل په روغ مجلس کې داسې څوک پیدا نشو چې هغې د اعلی حضرت چې کوم تقریر وکړو 2 غنټې مسلسل په علم غیب مصطفی په اثبات باندې او د منکرینو اعتراضات یې دفع کړل چا په هغې باندې یو نقطه هم راونویسته چې دا صحیح نه ده خو لیکن یاد ساتئ دا خبره شاید بار تاسو زما د خولې نه مخکې اورېدلې وي چې د منافق رګ د نفاق هغه وخت کې نور هم پړسېږي کله چې د حضرت رسول الله کمال بیانېږي خلیل احمد امبیټوی نه زه چیلنج ورکوم چې په هغه وخت کې څومره دیوبندیانو که هغه اشرف علي تانوي وو که هغه رشید احمد ګنګوهي وو که هغه قاسم نانوتوي وو او نور چې د دې څومره بچي وو دا ټول ګستاخ وو د هغې د نفاق رګ نور هم وپړسېدو او لاړو کاغذ یې راواخېستو په یو کاغذ باندې د علم غیب مصطفی باندې 15 اعتراضات ولیکل او هغې د مکې معظمې وزیر له ورکړ مجلس برخاست شو اعلی حضرت د دې نه خبر نشو چې خلیل احمد امبیټوی د دومره مدلل بیان نه پس د قرآن د آیاتونو او د رسول الله د احادیثو د اثبات نه پس د دې بدبخت په زړه کې اوس هم نفاق پروت دی ذهن اوس هم ګندری دی راغو د حرم شریف د بیت الله شریف طواف یې وکړو او وایي چې کله خپل د اوسېدو حال مې او کمره مې وه هغې ته تلم په پوړو باندې خیجم چې ما پسې وروسته نه اواز وشو چې ومې کتل د مکې هغه وزیر ما پسې را روان دی او لاس کې یو رکن یې ولیده چې په علم غیب مصطفی باندې په هغې کې 15 اعتراضات شوي دي او یې ځان سره بوتلم د مکې چې کوم علماو نور وزرا تر دې پورې چې د حنفي مذهب مفتیان حضرات هم هغه ځای ته راغه او راته ووایي چې ته به یو مسوده لیکل به مونږ ته کې په علم غیب مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې او راته ووایي چې دا زر ته زر پکار دي اعلی حضرت فرمایي نن د پیر ورځ ده د منګل نن د منګل ورځ ده او سبا بود او د جمعرات په ورځ باندې زما روانېدل دي مدینې منورې ته
دو ورځې ټیم په علم غیب مصطفی باندې مانه لیکلي کتاب واړي او سخترین بیماریم سخت تبه میرا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمت الله تعالی علیه فرمایي زکین استم راغم ما ورته وی چې مال کلم او دوات پکار دی او په حتیمی کعبه کې کېناستم او په اتو غنټو کې په سخترین بیماری کې ما الدولة المکیه بالماده الغیبیه په علم غیب مصطفی په اثبات باندې مې دا کتاب تیار کو اعلی حضرت بلیکل او رسته بالصفا صفای سره لیکلو د پاره حامد رضا خان فاضلی بریلی رحمت الله تعالی علیه به هغه صفا کول اته غنټې پس چې ما کله مسوله د الدولة المکیه بالماده الغیبیه یا ساتیب اعلی حضرت خاندانی خو پښتونو خو بیا چې کله بریلی خار ته لاړ نو الته کې خو زبان اردو هندي زبانو خپل جو د اغي عربي زبان نو اغي په هغه ځای کې په یاد باندې بغیر د کتاب د حدیثونه یا بل یو کتاب په اتو غنټو کې مسلسل الدولة المکیه بالماده الغیبیه ولیکلو زه چیلنج ورکوم زما استاد په پیښور کې چې څومره مدرسې دي که هغه د دیوبندیانو دي که هغه د اهل حدیثو دي که هغه د مودودیانو دي د پنځپیریانو دي او د تبلیغیانو دي دي د الدولة المکیه بالماده الغیبیه د کتاب په پښتو کې ماته ترجمه وکړي نشي کولی د دې زمانه خلک ای هغه ته مشرک نسبت کوي او په حدیثو نه پوهیدو هغه چې بیان کوم کتاب لیکلی زما چیلنج دی دغه اخیار او اکابرینو ته چې تاسو د الدولة المکیه بالماده الغیبیه کتاب په پښتو کې ترجمه کوي خالي الله اکبر یا رسول الله یا رسول الله عزت مندو ما په اول کې وی چې اعلی حضرت خپل مرید ته وی چې زما کلام د توري نه کم نه دی عزت مندو تقریبا 100 کال وشو تر اوسه پورې په مخ د ځمکه څومره شیعاګان اهل حدیث دیوبندیان پنځپیریان هر طبقه والا موجود دي تر اوسه پورې د الدولة المکیه بالماده الغیبیه جواب چاونه لیکلی شو